مسلمانانو ورونو څنګه چې ستاسو په علم کې ده چې پرون په بونیر کې یو ډېر طوفاني باران شوی دی او سیلاب راغلی دی او چرکونه پریوتي دي چې د یې په وجې سره بشمونی کړی مکمل تباه شوی دی او په پیر بابا کې مالی نقصان ډېر زیات شوی دی. د خلکو کورونه پریوتي دي، دوکانونه او کافي نقصانات شوي دي. او بیا په دغه بشمونی کلي کې په سونو باندې خلک نارینه زنانه ماشومان شهیدان شوي دي. نو موږ د انصار مدینه ویلفیر ټرست د طرف نه د خپل ټوپۍ ښار د علما کرامو په سرپرستۍ کې انشاءالله امدادي کیمپ لګو. تاسو ته درخواست دی چې په دې کې به موږ سره انشاءالله مالی جاني تعاون کوئ او څومره زموږ دیني مدرسې دي د خدمت کې درخواست کوو چې په خپلو مدرسو کې دغه شهداو دپاره ختمونه وکړي، دعاګانې وکړي او چې څومره زخمیان دي د هغوی د صحتیابۍ دپاره دعاګانې وکړي. او بیا دا شان دي کال ته څومره د خدمت ضرورت وي چې زمونږ د دیني مدرسو علما طلبه انشاءالله مکمل تیار وي او دغسې په هر جومات کې د دغې دپاره دعاګانې وکړی شي او د ټولو کلو خلک په خپلو کلو کې د سیلاب زدګانو په نوم باندې امدادي کیمپونه ولګوي او پای کې تعاون وکړي او د دغې علاقې چې کوم علما کرام دي یا مشران دي یا مدرسې دي هلته هغوی سره رابطه وکړي او خپل هغه تعاون چې کوم دی مالي جاني هغوی ته ورسوي. دا ډېره مهرباني به وي انشاءالله ولذیذ چې تاسو په خپلو کلو کې د دې لپاره امدادي کیمپونه ولګوئ او دا خلکو سره هر قسمه تعاون وکړئ. انشاءالله ولذیذ موږ د هغوی د لاشونو دپاره د کفنونو انتظام کوو، دوایانې چې څومره ایمرجنسي کې پکارېږي انشاءالله هغې دپاره مرګي انتظام کوي. او بیا زموږ د انصار مدینه ویلفیر ټرست کوم ایمبولینس دی انشاءالله هغه به هملته په خدمت کې لګیا وي د دغې زخمیانو د لاشونو د سنبالولو دپاره. نو تاسو نه دا توقع لرو چې تاسو به دعاګانې م غواړئ او انشاءالله تعالی په دې کار خیر کې به موږ سره پوره تعاون کوئ. جزاکم الله خیر. السلام علیکم ورحمت